کراچۍ کې ارسلان مقصود چا وجلې او په کومه طریقه یې عزتمنو قتل کړی دی. راځئ مینهوالو دا هغه پوره معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. انسا دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټاله نشان واخلئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو ارسلان مقصود عمر 14 کاله په 12م کلاس کې د 12م کلاس طالب علم و. دا عزتمنو د شپې 8 بجې ټیوشن دا عزتمنو د پولیسو سره په ډزه کې لګېدلی دی او پولیسو بې دردۍ سره په دغه طریقه باندې عزتمنو قتل کړی دی. عزتمنو ارسلان چې دی نو د وزیرستان اوسیدونکی دی. د ده مور او پلار او ورونه به په کراچۍ کې کاروبار کولو نو دا یې ځان ته راوغوښتلو او ځان سره به یې دغه ته ساتلو او په سبق کې او سبق به پې ویلی. عزتمنو چې د سبق 12م ته ورسو دا ډېر قابل انسان و. عزتمنو دا دغه شانتې عزتمنو پولیسو بې دردۍ سره قتل کړی دی او اوس پولیس عزتمنو همدغه شانتې وایي چې اینې ارسلان مقصود چې دی نو دا موږ سره د ډزو په دوران کې دا ولګېدلو دا قتل شو. عزتمنو د سره یو بل دوست هم چې هغه زخمي حالات په هسپتال کې پروت دی او تر اوسه پورې عزتمنو هغه خبرې لا نه دي شروع کړي چې هغه بیا ټول حقیقت بیان کړي. بیا به تاسو سره موږ مکمله ویډیو په دې چینل باندې شریکه کوو. عزتمنو مور او پلار د ارسلان ډېر سخت خفه دي. وایي چې زما د ګل غوندې زوی چا ډېره سخت بې دردۍ سره قتل کړو. عزتمنو تازه خبر یو بل دا دی چې کومو پولیسو په چې ایښته دی عزتمنو هغه پولیس ګرفتار شوی دی. د هغه ځای چې د کومې انتظامي مشر دی یعنې د پولیسو مشر دی عزتمنو هغه هم د خپلې نوکرۍ نه ختم کړی دی. زموږ دوست عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در